بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران لیدونکو د خیبر سهار سپیشل کې زه تاسو هم هرکلی سپیشل په دې وجه وي چې ماشاءالله ښایسته ورځې شپې دي، د رحمتونو شپې دي، او زه به دویمه چې کله د محرم میاشت وي نو پوره میاشت د رحمت ده، د برکت ده، د یو میسج ده، د یو پیغام ده. بیا چونکې نن 8 محرم دی، سبا 9 دی، بله ورځ 10 محرم دی، نو د محرم احترام بینګ مسلم بینګ هغه موږ هر مذهب سره تعلق لرو، په موږ باندې فرض دی چې موږ د احترام وکړو. بیا زموږ د مسلمانانو دپاره د محرم د میاشتې ډېر زیات اهمیت دی، ځکه چې په دې ورځو شپو کې زموږ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم یعنی نواسه رسول صلی الله علیه وسلم چې د شهادت نصیب کړی و، او د هغوی په سوک کې یا د هغوی په یاد کې هر کال د دغې محرم د ورځې شپې په دغې سوک کې او په دغې یاد کې مانځلې کیږي چې کوم زموږ شیعه ورونه خویندې دي، هغوی دغه یو تهوار دی، یو رسم دی چې نواسه رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی په یاد کې یا د حضرت علی چې کوم د هغوی د رور و، د هغوی چې کوم شهادت و، یا په دغې کې چې کوم صحابیان یا کوم بزرګان یا کوم هغه کسان شهیدان شوي د هغوی په یاد کې دا یو رسم وي چې هغه کال او کال نه صرف په پاکستان کې، دنیا کې چې دی دغه شانتې دا تهوار مانځلې کېږي د 7 8 9 10 محرم پورې. د هر چا خپلې خپلې طریقې وي د عبادات کولو. مونږ سني دا یو چې مونږ احترام په خپل ځای باندې خواږه نیاز پخلی کېږي، هغه ویشلې کېږي جوماتونو کې، چند ګاونډ کې وسرې وسرې عبادات کېږي د هغې د بخشش دپاره، او وسرې وسرې په 9 10 باندې روژه نیول هم وایي چې ډېر زیات ثواب دی. نو هغه ثواب په دې وجه هم دی چې هغه تاسو روژه ونیسئ، یو خدای چې د هغې د لوږې د تندې سپیشلي د تندې تاسو ته احساس کېږي چې موږ کله واقع کربلا ځان ته رایادو چې د اوبو د یو ګوټ دپاره د هغوی چې کوم د لشکر کسانو د یو ګوټ دپاره هغوی څومره محروم شوي وو، او هغه څومره د وی شهادت نصیب کو، څومره د تندې نه او د څومره د لوږې نه چې دی د هغې شهادتونه نصیب شوي. نو په دغې وجه باندې یو خو روژه نیول دی چې هغه د هغې هغه درد او احساس کول وي، پلس دا چې کله مونږ نیاز او خواږه پاخو نو دا هغه وی که نه یو تهوار دی، یو هغه دی چې آیا د دې دا د هغې په اروا باندې ورورسي چې کوم زموږ هغه بلیف دی، زموږ چې کومه بروسه ده په دې باندې. بیا چې مونږ ذکر وکړو چې د دواړو جهانو سردار چې د چا د مخه دا کل کائنات د دنیا آباده ده، چې د هغې په نسو باندې دومره جبر، دومره ظلم، دومره هغه انتها شوې ده، نو بینګ سني بینګ مسلم زدی نو مونږ هم ډېر دا میاشت یا دا ورځې ډېر درد سره سلیبریټ کوو، ولې چې مونږ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې مونږ وایي زموږ جان هم قربان دی، نو چې د هغې یو د کومره ذره هغې هغه د نوک برابر هم هغې ته چا تکلیف وررسولی دی، نو سوچ وکړئ هغه تکلیف بینګ مسلم چې مونږ د هغې په امتیانو کې راځو دا زموږ دپاره تکلیف دی. او بیا هغه نوسي چې هغې ته دومره زیات ګران وو چې هغې به کله مونځ کولو، د مونځ په دوران کې به هم کله هغې د اوږو مبارک باندې راغلو نو هغې به خپله سجده اوږده کړله چې آیا دې خوب نه شي یا دې ته څه تکلیف ورونه رسي. نو د هغې دواړو جهانو سردار د نوسو شهادت په دغې ورځو باندې یقینا دا زموږ د ټولو مسلمانانو دپاره ډېره وی د درد او ډېره د سوګ او ډېره وی د تکلیف خبره ده. نو دغه وجه ده چې موږ ټول په دې باندې د اوبو سبیلونه لګي غیر چاپېره، کو هغه شیعه وي کو هغه سني وي، د اوبو سبیلونه ولګي ځای په ځای، د شربتو سبیلونه ولګي ځای په ځای، او په دې روزو کې ښایسته ښایسته ښکلي ښکلي خوراکونه چې دی پخولی کېږي. بیا د ذوالجلال چې کوم ذکر وشي چې د هغوی کومې هغه اسپې وې، کوم اسونه وو هغه سره چې هغه د هغوی وفادار وو، هغوی یې چې دی بې دردۍ سره قتل کړي دي، بې دردۍ سره وښلي شوي دي، هغه وایي د هغې د هغه ځای هغه خاورې کاڼو هم هغوی سره مینه کوله، نو په هغې خاورو کې په هغې کاڼو کې د هغې وینې بې ګناه وینې چې دی هغه توی شوي دي، نو دا د هغې د شهادت ورځې شپې دي. سپیشلي 9 10 باندې چې دی نو بیا تاسو وګورئ ګیر چاپېره جلوسونه روځي، او د هغې جلوسونو خپل خپل مرکز دي چې هغه ځای ته امام بارګاه ته هغې ځان را رسوي. نو زموږ لا پکار دي په دې ورځو کې شر فساد ډېر زیات وي، مختلف کسان د دشمن چې دی هغه د شر فساد کوشش کوي، نو کوشش وکړئ کو سني دی او کو شیعه دی د خلکو په خبرو باندې یقین مه کوئ، او کوشش وکړئ په دې ورځو کې چې څومره هم تاسو د یو بل سره مرسته کوی شئ، کومک کوی شئ، خیرات کوی شئ، اوبه سبیلونه، شربتونه، خواږه، هر څه چې څومره هم تاسو په وس کې وي، ضروري چې تاسو ووایئ چې یاره دیګونه راوړم، دیګونه نه وي چې څومره لږ هم وي تاسو نږدې کوئ امام بارګاه وي هلته یو څه هلته نه وي، نو په لارو کوڅو کې چې
کوم دا خلک تیریږي هغې له ورکړئ ځکه چې دا یو فریضه ده یو فرض دی په تاسو باندې بینګ مسلم چې دوی د بل مسلمان مدد کول دا زموږ باندې یو غټ فرض دی. نو یقین مې دی چې الله دې په خیر خیریت او په خوشحالۍ باندې او په سوکالۍ باندې بغیر څه نقصانه دا 90-10 محرم تیر کی او الله دې وکړي چې داسې سختو نه بیا مونږ چېرته تیر نه شو او الله دې زمونږ دغه دا چې عبادات کوو مونږ دغه خیرات زکات کوو دا د الله په خپل درګاه کې په ډېر څه باندې قبول او منظور کړي او د هر یو مذهب کو هغه شیعه دی کو سني دی کو کرسچن دی کو سیک دی کو مسلم دی هغې قدر د هغې عزت په موږ باندې د ټولو نه لومبنی فرض دی او د محرم تاریخ دا زموږ دپاره هم په حیثیت سونې ډېره معنی لري ولې چې د دواړو جهانو سردار رسول پاک صلی الله علیه وسلم د هغې نواسی رسول په دې ورځو کې شهادت نصیب کړی و. خبرې به ډېرې کوو، موږ سره سکالرانې دي دوه او هغې سره به د دې محرم په ورځو شپو باندې او زموږ اسلام زموږ دین موږ ته څه ښودنه کړې په دې باندې په هغې باندې هم خبرې اترې کېږو خو یوه وړه دمه اخلو پس د هغې بیا راځو. ویلکم ویورز، یو ځل بیا درته وایو هرکلې تاسو ګورئ د خیبر سهار لایو جی او نن 8 محرم دی جی او یقینا د 7-8 محرم نه چې دی د هرې شیشه چې تاسو ګورئ سکرین هغې باندې د هغې خپل اکټیویټیز خپل پروګرامونه د محرم حوالې سره شروع شي او الله دې وکړي څنګه چې ما وختي مو وویل چې دا د محرم دا تاریخونه چې دي دا په خیر او خیریت باندې په خوشحالۍ باندې تیر شي چې خدای مکه داسې څه مسهپس ونه شي څه داسې واقعات ونه شي ولې چې اکثر دغه شانتې اکثر دا وی خلک دا فساد خلک چې کوم دي هغې پکې څه نه څه شیطانت کوي نو الله دې رحم وکړي او چې چېرته هم ناکهبندیانې دي چېرته هم د ستاسو چیکینګ کېږي چېرته چې دي تاسو پولیس سټاپ کوي آرمي سټاپ کوي نو پلیز په دې ورځو کې خاص تعاون وکړئ غوسه کېږئ ما هایپر کېږئ ما اینډ زه اوس آلریډي زما لږ غونډه غوسه ده خو زه به تاسو ته نصیحت کوم په خپله خو داسې حرکت نشم کولی ځکه چې زموږ کو هوسټ یعنې زموږ هوسټ ډاکټر زی اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر ستړی مه شئ. Thank you so نن much. څنګه ده دومره بالکل ټوټلی ډفرنټ New Year دی که نه بالکل Muharram is a Islamic New Islamic New Year. So that's why totally different and I think هغه Islamic چې کوم traditions دی هغه فالو کول پکار دی. Oh, that's So very happy New nice. Year. هیپی نیو ایئر. یعنی څنګه چې ما هغه روز خبره کړې وه چې محرم لومبنی تاریخ چې وي دا زموږ دپاره اسلامي کال شروع کېږي څنګه په نیو ایئر باندې موږ یو بل ته خوشحالۍ سیلیبریشن وش کوو نو پکار چې موږ به حیثیت مسلمان د محرم لومبني تاریخ باندې هم یو بل ته هماغه شانتې مبارکۍ ورکړو. اور زما چې کوم اسسټنټ هغه ما ته تپوس کړو چې یار تسبیحات نو ما ویل کیا مطلب تسبیحات کرنا گناہ ہے. وی عام روزو کې چې دی رمضان وی یا محرم وی دی منس کې مونږ ډیر زیات ریلیجیس شو عام روزو کې نه یو مو عام روزو کې میو خو عام روزو کې هغه منت دسې نه وی هغه خلکو ته پته نه لګي دا من دسې دی نو بل فرض چې دو ریلیجیس من دی هغه من دوران کې مونږ هغه تقدس خیال ساتو او یو نېشنل ټلویزیون باندې یا خپل ریلز کې هغه شی پریزنټ یا عبادت کوو هغه زموږ باندې ایکسټرا ریسپانسبিলিټي دا وی چې مونږ اوټ اف د وے پریزنټ کوو چې کتو والا خلک ماغره انسپائر شي اور پلس اچھے کام کا ثواب الگ ہے اور برے کام یا گناہ کی سزا الگ ہے. اگر آپ برے ہیں اور آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار تم تو برے آدمی تم اچھا کام کیوں کرے ہو خکال کار چکم دی آگے بڑھے کل تنقید نہیں قبل پکار. Exactly. That's why I was doing my یوم عاشورا تسبیح. او زبردست او لکه زما د مور دی الله وبخي دومره غټې تسبیح د ځان سره ساتلې دي ماشاءالله دا زما د ګرانډ مدر دی د ګرانډ او داس او د مون کور کې ډېر زیات تسبیحات دي هغه یو کلیکشن دی. This was matching my dress نو ما ځان سره شت کړو لکه په تسبیح کې میچنګ راغشته یا الله زه د سره سو کوم. That is important کنه that is really important. اچھا دا وایا ډاکټر زی اکثر خلک لکه تاسو په دې روزو کې روزه نیسي اکثر خلک چې دینو نوې د سپما 9 محرم and 10 محرم روزه ډېر زیات فضیلت دی. بٹ ټوډے زموږ چې کوم ګیسټ یاغې نه مته دا کوېسچن کوم چې نارملی خلک محرم مونږ محرم چې یاد ساتو یو ډېر تاریخي واقعیت سره ایگزیکټلی کربلا چې کوم زموږ یو واقعه یو ډېر تاریخي واقعه خو دې واقعې نه مخکې محرم څه فضیلت ہو ایگزیکٹلی یا حضور صلی الله علیه وسلم چې دی هغه حدیث کې یا داسې څه د محرم حوالے سره موږ خبره کړې ما چې کوم اورېدلې دي چې 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ثواب ہے. خو زه صرف هغه سکالر نه دا معلومات کوم چې آیا دی واقعي نه پس د دې فضیلت زیات شو دا زموږ خپل یو سیلف هغه د انالیسس دی او که زموږ چې کوم پیغمبر علیه السلام دی هغې موږ ته دا یو ګایډنس راکړی چې د دې روزې فضیلت ډېر زیات دی. ډیفینیټلی دا کوېسچن د خو چونکې اکثر خلک نیسي او دا ضروري هم وي نه ده چې څوک روژه ونیسي عبادات تاسو په خپلې طریقې باندې کوئ شئ. مین تھنګ از چې د محرم ریسپیکټ کول دا په موږ باندې به حیثیت مسلمان یو ډېر غټ فرض دی او څنګه چې ما وایي چې دا در زموږ د ټولو دی دا صرف د شیعه د سني نه دی دا زموږ به حیثیت مسلمان زموږ د ټولو در دی ولې چې نواسی رسول شهادت دا زموږ دپاره یو غټ لاس دی. یو بل خبر زه اډ کوم چې اکثر ما کتلی دي چې خلک ډېر په سوشل میډیا باندې ټلویزیون باندې یو باندې ډېر تنقید کوي لګیایي
don't teach each other یا don't try to criticize each other. دا ہر چا religious views باندھے مطلب کرٹیسزم کو کنا دا ہر شاخ پر ریلیجیس ویوز بالکل تبلیغ کرنا اچھی بات ہے, آپ اچھی بات کسی کو بولیں, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکساری سے محبت سے لوگوں کو چیزیں سکھاتے تھے. چیخ کے اور گالیاں دے کے اور لڑائی کر کے آپ لوگوں کو جو دا فرقہ واریت چکم دے کے مونگ دیر دان مطلب انوالو کرے, دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. وی شوڈ ریسپیکٹ ایوری ون ریلیجن چانس ویوز ہم دی وہ اس کا اور اس کے اللہ کا جو ہے کام. ګوره چې څنګه موږ د خپل د کلام پاک قدر د هر چا نه غواړو, د خپل جماعت قدر د هر چا نه غواړو, د خپل دین اسلام قدر د هر چا نه غواړو, نو ډیفینیټلی هر سړی دی په زړه خپل زړه ګوته کېږدي, هر سړی د خپل دین د خپل مذهب دومدغه شان ریسپیکټ غواړي څنګه چې موږ به حیثیت مسلمان غواړو. نو او بیا زموږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم موږ له دا درس راکړی دی چې خدای هغه دی چې هر یو مذهب سره تعلق لري, خو به حیثیت مسلمان په موږ فرض دی چې موږ د هغې د هغه مذهب قدر وکړو, عزت یې وکړو. Religion is something you cannot force somebody to do that. Exactly. Religion is something which you feel like to do, you know. مونږ ډېر خلک ګورو چې هغه کنورټ شي, هغه یو ډېر ایکسټریم پیک پوینټ ته راځي. زموږ به ډېر کمزوري وي, په ایمان به ډېر کمزوري وي چې هغه بل مذهب ته اوړي. نه نه مطلب کنورټ زموږ ریلیجن ته ډېر کم اورېدلي چې څوک کرسچینټي ته کنورټ شو یا جوئزم ته کنورټ شو, زیاتره خلک اسلام ته کنورټ کېږي. ان اسلام ریلیجن داسې پاورفل ریلیجن دی, نو خلک چې کم دی کله زړه نه یو شی قبول کړي کنه, هغه یو نو هغه خپل خوند دی. اچھا دا راته ووایه چې په دې نوي 10وي باندې په کور کې نیاز کې څه پخوئ, ولې چې د نمکینو زال خوند دی او د خوږو زال خوند دی. فیملی ډاینامکس چینج شوي دي. مخکې موږ ټول ډېر زیات جوینټ وو, نو ډېر څه رایس هم پکې جوړېدل, کھیر اکثر خلک ډېر زیات جوړوي. خو اوس هغه خلک هغه اخوا دېخوا شول, څوک مایګریټ شو, زما نیم فیملی جاپان ته لاړه, څوک اسلام آباد کې اوسه مکس دي, نو کھیر موسټلی کھیر موږ جوړوو. کھیر خو زما اکثر دا کوېسچن چې کھیر تو میٹھا ہے, نو دا چې کوم محرم منت دی دا لږ داسې غم والا منت وي, دا دکھي غوندې منت وي, نو وائی پیپل یو نو دا کھیر والے خو بس زیاتره زموږ کور کې کھیر ول چې ډېرې خبرې داسې زما پسې پوهه کې نشته, ستاسو په پوهه کې نشته, او هغې لپاره موږ د هغې لپاره سپیشل مېلمانه وي. او زه وایم چې شکر الحمدلله چې داسې قسم مېلمانه موږ سره وي, یا داسې قسم ریسرچز کېږي, داسې قسم سکالرز موږ سره وي چې زموږ کم علم کې هغې زیاته اضافه وکړي, او ایون داسې کتونکي وي چې هغې ته به پته نه وي چې آیا واقعي دا نیاز پخول دا په دې کې ضروري دي, روژه نیول دا ضروري دي, د کم کم عبادات کول دي, یا د دې فلسفه څه ده, د دې نوي 10وي محرم فلسفه څه ده, دا موږ له څه درس راکړي, څه میسج راکړي. نو ایم شور چې دا کله زموږ سکالرز راشي نو هغې به زیات تفصیلا او ویډنسډے والا ډے زما په دې هم خوښي چې په دې ورځ باندې ډېر زیات نالجبل خلکو سره ملاقات کوم. ډېر هغه ټوډے ګیسټ به تاسو دا وایم چې ماشاءالله دې سره دومره نالج دی او کم هغه اچیومنٹ کامیابي نه ده چې هغې دې ترلاسه کړې نه ده. دې کې چې کومه ون لیډي ده ډاکټر صاحبه چې ماشاءالله اینڈ شي از ا ویری سویټ لیډي, زموږ ډېر زیات روجو پروګرامونو کې سوچ وکړئ چې ایز ا سکالرز دي راغلي دي او دومره ډېره پوهه دي نه موږ راشه. ایم شور چې ویورز دې سره بالکل اشنا دي دې فیس سره, او هغې چې کله راشي او ټوډے شي از لوکینګ ویری نایس بیکاز هغه ما ته لږ ډایرکټ خوب نه راغلی ده, هغې هېڅ هم نه دي کړی, بله خورې ماشاءالله سیم همغه شانتې ده, د هغې موږ سره فرسټ ټایم دی, بټ ایم شور چې انشاءالله د هغې نه به هغه نه غواړي چې هغه سکین خراب شي که نه. موږ ټلویزیون باندې ډېر زیات ټچ اپس کوو, زموږ سکین لږ داسې هغه شي, هغه نه غواړي چې میں اپنی سکین کو کسی قسم کا نقصان پہنچاؤں. ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ, شی لکس ویری نائس ماشاءاللہ. نو ګرانو کتونکو دمه بالو ولې چې پس د دمې زموږ سکالران سکالر صاحب او ډاکټر صاحب موږ سره ناست دي. ایم شور چې څومره زموږ سوالات دي, څومره چې ستاسو سوالات دي د 10وي محرم حوالې سره او د دې پوره میاشت حوالې سره, هغه به نن موږ ډسکس کوو د یو وړې غونډې کې دمې نه پس. ویلکم بیک جی. نن ډېر سپیشل شو دی زموږ محرم سپیشل, او دا یو ډېر ښکلی یو ډېر ریلیجیس منت دی, د دې منت ډېر امپورټنس دی اسلامک هسټري کې. پری چې کوم د دې یو واقعه چې کوم تاریخي واقعه دې سره ریلیټډ دی, هغې نه مخکې مو هغې نه پس هم, او دې سره ریلیټډ نن زموږ ټول شو به وي, کوېسچن به وي, د دې حوالې سره خلکو چې کوم کیوریز دي هغه به موږ ډسکس کوو. اینډ نن موږ سره ډېر انټرسټنګ او ډېر نالجبل ګیسټ دي. اوس لږ ساعت مخکې مینه ته دا خبره کوله چې ویډنسډے از مای فیوریټ ډے بیکاز دیر واز باندې ډېر نالجبل خلکو سره ملاویږي, او موږ سره ډېر ماشاءالله هغه څه ورته وایي اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. نن دو ډېر ښکلي ګیسټ, دے آر سسٹرز بٹ دے آر pro in their own field. One is Dr. Humaira. She has done her PhD in international relations and she is also working with MOFA, and she is also a scholar. And her sister Dr. Sharafat Jamala, she is doing her PhD in management and sciences. Welcome to Ji Khabar Seher. اول خو محرم دی او بالکل
بالکل محرم دی اور مینا تاسو څخه زما مخکې هم ایکسپیرینس ښه راغلی دی. ډیره مننه. خیبر ټي وي سره ایکچولی ما صرف دلته ایکسپیرینس نه ستاسو اسلام آباد والا سره هم زما ایکسپیرینس وي. هلته زه ایز انالیسټ کرنٹ افیر کې راځم. ظاهره خبره نن سبا کوم دنیا حالات چلیږي نو یې حوالې سره ضروري وي. او نه زه کال کړی ما ته زه خو پېښور ته راغلی سوري ویم پېښور ته روانه او سوري زه پېښور ته راغلی یم. اچھا So you came all the way for the show? Yes. Okay, very nice. Thank you so much. خجی چونکې تاسو څنګه وایي چې محرم ورځ سټارټ شي نو ډیفینیټلی هغې د محرم د میاشتې خپل هغه وایي که نه اهتمام وي. بالکل همداسې دی. اوس پرون چې زه راتلم نو ظاهر خبره ما ته یې وویل چې دلته راشي دلته پاتې شي. نو زمونږ یو کلچرل کم تربیت دی پېښور کې شوی دی. مونږ ټول عمر محرم چې کوم دی پېښور کې تیر کړی دی. نو ما څنګه ډیوټي وکړه ډایرکټ زه راغم. ما ویله نه زه به راځم. ظاهر خبره ده دلته یو اهتمام وي خپل کور کې خپل خلکو سره اخسته زاړو خلکو سره یو ناسته کېږي. دو محرم ته چې چېرته هم ناستې ته محرم کې ته یو هغه کولی شې. زما خو خیال دا دی چې مونږ وګورو څه تقریبا 3 کالو نه مونږ مسلسل په محرم کې یو. 3 کالو نه یو 3 کالو نه مسلسل You're talking about this entire war going on? Yes, this entire war is going on, the Palestine issue. Yes, Palestine issue. روان دي بالکل. مونږ ګورو روزانه مونږ ته چې کوم محرم کې مونږ کسی اورو هغه مونږ اوس پریکټیکلی ګورو خپل لایف کې. چې کوم مونږ اورېدلو چې کوم مونږ اورېدلو چې د نبی نواسي سره به څوک داسې څنګه کولی شي څوک به څنګه د نبی نواسۍ مرګ ته پرېښودلی شي. نو نن ته فلسطین وګوره امتی رسول سره نن امت رسول سره څه کېږي نن وګوره واړو سره څه کېږي ښځو سره څه کېږي بچیانو سره څه کېږي سکول ګوینګ خلکو سره څه کېږي مکتب سره څه کېږي ډاکټر سره څه کېږي ایگزیکټلی پیرامیډیک سره څه کېږي جرنالیسټو سره څه کېږي. نو چې کم شیزونه زه خو ما ته خو چینج نه ښکاري چې نن محرم شروع دی. ما ته خو ښکاري چې 3 کالو نه مسلسل مونږ محرم کې یو. مې بي د 3 کالم چې چونکې مونږ یو اکسس د میډیا ته نو ځکه مونږ ته هایلایټ مونږ ته ځکه پته لګېږي. Maybe it's going on since many years, centuries. بالکل دا زه خو یم ما خیال کې داسې چل شوی دی چې د محرم سټارټ شوی دی که نه یا د محرم واقع چې شوی دی بیا دنیا کې ما خیال کې امن نه دی راغلی. خو مونږ ته پته نه وه مونږ ته پته نه وه بیکاز زمونږ ریچ نه و زمونږ ریچ نه و. نو دیټس وای لکه اوس ریسنټلی ماشومې والا واقعه تاسو وګورئ د 7 ایئرز چې هغې سره لکه ستاسو خبره څه دی چې هغه وایي آفت باندې آفت باندې آفت مونږ مخکې نو ستاسو خبره ګورې چې موږ قرآن پاک کوم کلاؤنو هغې کې کیسې دي که نه واقعات دي. Those واقعات are for us to learn lesson and to apply in our regular lives. Similarly this واقعہ دا چې کوم یو کربلا والا واقعہ we should also learn a lesson from that particular واقعہ. But unfortunately خلکو نه دی learn کړی. After that we have seen چې that 1300 and 1400 years کې we have seen medieval ages and iron age اور ہر دور کے مخلق کو قتل دا چھے ایک طبقہ مظلوم تھا اور ایک طبقہ ظالم تھا. وہ اب ظالم تھوڑا سا ذرا ماڈرن اور ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے. مظلوم آواز اٹھاتے ہیں مگر وہ ماڈرن مطلب دور ماغ حقیقی ماغ ہر سے لگ گیا دی خواہ فارم شیپ. But Hussein علیہ السلام has set the standards. Yes. اگر standard set کڑالو resistance کم standard ہو کا نا هغه سیټ کړلو چې دا د ریزسټنس چې کوم دی سټینډرډ دی. او د انفارچونیټ تھنګ از دیٹ چې مونږ که بر صغیر کې وګورو یو طبقې ته نه صرف جړا واغسته او بلې طبقې ویله چې زما دې سره اړو کار نشته ځان یې غوږونه بند کړل زما غوږونه حالانکې چې څه دپاره د قرباني ورکړې شوې وه زه وایم حسین صرف 61 هجری کې نو مظلوم هغه 2026 کې هم مظلوم دی. حسین چې کوم دی 2026 کې هم مظلوم دی چې هغه یو کم هغه کته یو قرباني هم واخلي که نه چې لکه خپل بچی زما بچی کې وورځېږي زه هغه درد نشم برداشت کولی او هغه تا دپاره ورکوي چې نه دا حق دی. لکه هغه رسول چې کوم ریلیجن راوړلی و که نه اصل کې دا ریلیجن ختمېدو والا و. د رسول کم دا ریلیجن و د کم پورا پیغمبر 1,24,000 پیغمبر مونږ سره راغلی دي نو هغې هغه کم میسیج و دا ختمېدو والا و. حسین قربانی داسې نه ده چې خلک وایي چې یاره حسین خو څوک وایي 2 شهزادو کی جنگ تھی
څوک وایي چې نه دا خو داسې لکه دا فیلیسیز دي دا ولې دي د دې دپاره دي چې د انسان د حسین نه لرې کړي او هغه بیا د ظلم خلاف دې نه ودرېږي او دې دپاره چې یو کلونیل که مایند سیټ دی دا پریویل وکړي او دا سسټین شي دا حسین نه د لرې کېدو چې کومه یو طریقې کار دی دا زه داسې نه وایم چې دا زه ته ترې نه اصلي لرې شوي یو حسین لرې کېدل چې کوم دی دا یو سیسټمیټک طریقې سره انسان ته نه لرې کړی شوی دی په یو طریقې حسین صرف یو خاص طبقې ته ورکړی دی چې دا د دې خاص طبقې دی او بیا هغې خاص طبقې باندې ظلم برای ظلم دا وشو چې هغې باندې بیا دا غیر مسلمان هغه ولګېدلو چې دا خو غیر مسلمان دی What طبقه you're talking about? جو حسین okay. But Hussein is for everybody. Hussein is for everybody. ځکه چې هغې یو میسج پرېښودلی دی مونږه میسج یو خبر تاسو وکړل because I think so this is a very important show. تاسو یو خبر وکړو چې هغه ریلیجن چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم 1,24,000 پیغمبر کا جب اینڈ ہوا جو ہمارے فائنل پروفیٹ تھے نو هغې نه پس دا چې کوم د دې خلافت او کیلفس چې دا چې کوم نو خلکو خپل ریلیجن هغه ځینه خپل ډایمنشنز جوړ کړي. why not that benchmark which he set? ظاهره خبره ده چې مونږ ګورو که نه د حق مرګلي لږي او د فساد مرګلي زیات دي که نه مونږ اکثر یو نوم اورو چې اتحاد بین المسلمین بٹ دس از ناٹ ایکچولی اتحاد بین زم اتحاد بین الظالمین ځکه چې زیات دي ظالمینو کې اتحاد زیات دی مسلمینو کې نه دی زیات اوس هم د ګورئ که نه دنیا کې ظالمینو اتحاد څومره دی نو ظاهره خبره ده چې رسول یو ریلیجن راوړو هغه مونارکس ختم کو هغه چې کوم د انسان ته ازادي ورکړله نو چې اچانه ازادي ورکړې وه هغې به هغه همداسې پرېښودل څه هغه به دا داسې پیور مذهب پرېښودل چې هسټري به وګورو هسټري کې زیات جیت د چا شوی دی دې واقع مطلب ظالمین جیت زیات شوی دی او که دا چې کوم چا باندې ظلم شوی د دې جیت اچھا دا ډېر ښکلی کوېشن دی تاسو ډېر ښکلی کوېشن وکړو که مونږ اپیرنټلی وګورو یا سټریټیجیکلی وګورو strategically if we see this thing this battle of Karbala in strategically نو strategically خدا د سده ظاهر خبره یو طرف ته 30,000 کا 90,000 فوج او بل طرف ته صرف 72 ٹھیک دی خو 30,000 او 72,000 قیمت سو او دا سوری 30,000 and 90,000 چې کوم د دې قیمت سو او د 72 قیمت سو دا قیمت به آئیډنټیفای کړي چې جیت د چا شوی دی او نن د ستا قلب چې کوم دی ستا زړه چې کوم دی هغه دې طرف ته زور کوي او که دې طرف ته زور کوي امپیکټ ان د لانګ رن جیت زموږ شوی دی حسین شوی دی not those people they won at that particular point of time خو الله تعالی مقصد چې کوم وکړه to put an impact for the coming ages and ages and ages ګوره د هغې د شهادت د هغې قرباني یو میسج پرېښودلو او هغه جیت هماغه هم زمونږ نصیب شو الحمدلله بٹ هغه دا چې هغه وایي که نه وي هم نے اپنے رسول پاک صلی الله علیه وسلم کے نواسوں کو کھو دیا نو هغه جیت خو زمونږ شوی دی خو د هغې لاس هم مونږ کړی دی یو ډېره بیوټي اف کربلا ما چې کوم خپل اسس کړی د بیوټي اف کربلا دا کړه هغه دا ده چې Karbala is very much beautiful actually. Have you been there? Yes. زه د پوره کربلا فلسفه خبره کوم. You're talking about philosophy. Ashok. Beauty of Karbala دا دی چې خدای پاک نبی ته وایي چې وما بلغ المبین چې بستا چې کم دی دا ته تبلیغ وکړه اور دلوں کو موڑنا جو ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہے. لکه رسول ته ویلي دي چې دلو کا موړنا میرے ہاتھ میں ہے ٹھیک دی د رسول نوسې راشي او هغه بیا داسې کار وکړي که نه د خدای رضا هغه داسې واخلي که نه چې نن وګورئ امام حسین سره د انسان قلب بدلیږي نو هغه قلب چې وایي چې دا قلب زما لاس کې دی خدای پاک وایي که نه چې کله ته د خدای رضا واخلې نن حسین سره د خلکو قلب بدلیږي آی تھنک سو چې دا هغه قلب بدلیدلو والا هغه چې کوم دی یو زم ورچو به زه ته یم دا امام حسین ته ورکړلی شوله ما هم یو داسې سټوري ده چې څنګه زه امام حسین ته رابدل شوی یم داسې اول به زه دغه سټوري ما خو زه خو بل هلته راتلم بټ جی نه اول تاسو دې ته هغه سټوري نه مخکې یو ورکوټي کوېسچن مینا یا پلیز دا چې کله د واقعه وشول نو وین دا چې کوم خلک دي چې کوم د واقعې نه پس چې کوم دا امام حسین چې کوم د باډي چې کوم ټول هلته
نو دا چکم خلقو اگر ظالمین also got converted at that point of time یا نا that question I'm not clear out نه زه وایم چې دا خلک کم کنورټ کیږي نن ته ګوري امام حسین هغه مونږ وګورو کربلا د ټایم کې ایک کرسچن هم راځي ایک سکھ هم راځي ایک هندو هم راځي ایک ټوله دنیا راځي I have been to اربعین actually ما اربعین لیدلې ده اربعین کې ما ډایورس خلک لیدلې دي کې ما سکھ کمیونټي لیدلې ده په خپل ما لیدلې ده ایک ما کرسچنز لیدلو ایک ایون ما جوز لیدلو واه ٹھیک شو دا چې کوم دی ټول راځي او سلوټیشن چې کوم دی هغه دی امام ته ورکوي ولی امام دی ته یو انرژي ورکوي لګیا دی امام نه دی هغه انرژي اخلي I think so we are now living in an energy مونږه زمونږه دا negative energy دا نه positive energy دا and that time we have a very big source and I think so a prime source of energy is that is Imam Hussain چې کومه right and wrong distinguish کوي مونږه ته exactly په دې باندې نورم خبرې تیر کو او مونږ به راځو چې آیا دغه واقع کربلا زموږ د پاره به حیثیت مسلمانانو د پاره چې هغه هر مذهب سره تعلق لري څه میسج یې پرې ښودلی دی او څه میسج و د دغه واقع کربلا هغه موږ دینه تپوس کو په وړه غونډې کې دمه واله پس هغې بیا راځو ویلکم ویورز یو ځلې بیا درته وایو هرکلې نن چې دی نو اتم محرم دی جي او یقینا چې د دې هغه احترام په موږ ټولو باندې فرض دی نن چې کوم مېلمنې موږ سره ناست دي یقین وکړئ ډېر زیات ښه هغوی معلومات موږ ته معلومیږي د 8وی د 9وی یعنی پوره د محرم د میاشتې چې کوم هغه وی تاریخ ته هغه سره شیر کوي لګیا دي بیا خاص د کربلا د واقع چې کوم هغه وی کنه د خلکو په ذهنونو کې کوېسچنز راځي چې څه به شو څنګه شو اینه پس شو د هغې نه مخکې څه شوي نو زه یم چې دا ډېر عجیبه عجیبه کوېسچنز دي چې د ډېرو ایګزیکټلی څه کوېسچن ډېر زیات و مسلسل کوېسچن باندې کوي بس زه یم چې کوم کامن خلکو ذهن کې دي خلک ماته نن ما مارننګ سټیټس ورکو چې کیش می لایو محرم سپیشل خلکو ماته یہ کوېسچن آپ ضرور ډاکټر صاحب سے کریں یو کوېسچن ډاکټر شرافت جمال نه بز کوم خو هغې نه مخکې تاسو نه یو کوېسچن کوم چې کله خاص زمانې پښتو ډېر سترونګ دی زما پکې فمبل کېږي نو سوري فور دیٹ چې کله د ټول واقعه اوشوه کربلا والا اور چې کله جنگ ختم شو چې کوم ظالمین دي هغه هلته نه لاړل رایټ نو چې کله دا ما یو کال اخلو اوکې شو ہیلو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہو مینا بہن ٹھیک ہو الحمدللہ کون بات کر رہی ہے ہمارے ساتھ بنو سے دنیا بنو سے دنیا آپ کو خوش آمدید کیا حال ہے دنیا ٹھیک ٹھاک آپ کے مہمان تینوں ڈاکٹر سے بہت ڈیسنٹ نظر آ رہے ماشاء اللہ تھینک یو جی تھینک یو تو بات ہی کچھ اور ہے کہ دن اور مہینہ ڈاکٹر صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ 10 دنوں سے پہلے یعنی محرم کے دنیا میں یہ اس کی اہمیت تھی اس مہینے کی یا ہاں یہ 10 ایسے واقعات ہیں نا کہ دنیا اسی دن بنی ہے اور اسی دن ختم ہوئی دنیا میں سب سے پہلے بارش ہوئی اسی دن حضرت فرعون کا جو وہ تھا نا یعنی حضرت موسیٰ کا فرعون سے چھٹکارا وہ بھی اسی دن یہ روزہ بھی اس لیے 2 رکھتے کہ ایک انچی کا پارے کے لیے اور ایک اس نیت کے لیے رکھتے ہیں اسی طرح یہ واقعات رہی اب یہ کلیشز جو ہیں جو شیعہ سنی کے لوگوں نے بنائے یہ تو اگر ہم پیچھے چلی جائیں نا تو اس کو کہتے ہیں سبائی جو یہودیوں کی اس نے مدینہ میں وسلم کے خلاف ایک خفیہ مہم چلائی آج جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا یہ بھی وہی لوگ ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتا دیے 2 گروپ ہے 2 مسلمان ہے ایک بندے کی رائٹنگ اچھی ہوگی ایک کی اچھی نہیں ہوگی لیکن پھر آپ اسے کہیں گی کہ آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہو آپ نہیں آؤ گے یہ تھوڑی سی ہماری عقائد میں فرق ہے اللہ رسول کو دونوں ماننے والے ہیں جو ان کو غلط کہتے ہیں نا وہ اس کو گناہ ملے گا امانوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ نہیں ہم سنیوں کو کہ ہمارا وہاں کیا حشر ہوگا قبر میں قیامت میں ہم وہ حساب رکھنے والے نہیں ہیں یہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں لوگ اپنے ملکوں پہ 3 دن جو روتے ہیں یا وہ تنگ پڑتے ہیں یہ ہر بار اس محبت میں اس دین کو جس انداز سے مناتے ہیں یہ ان کو اللہ کا معاملہ ہے یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں اگر آپ سوچیں نا اور دیکھیں ان لوگوں کے تھرو پھر ہمیں اور بھی اس دین کو
اور ان کو دیکھنے کی وجہ سے کہ ہاں حضرت امام حسین کو جو شہید کیا یا ان کے تمام جتنے خاندان کو شہدائے کربلا تھے، یہ اقتدار کی وجہ سے، اور اقتدار یہ کہ یزید کو تو بابا نے ولی عہد بنایا تھا، اور اسلام میں جمہوریت ہے، اس میں کسی کو نومینیٹ آپ نہیں کرو گے، چاہے آپ ہاتھ کے ذریعے سے دیکھ لیتے یا بکسوں میں ووٹ ڈال کے آپ میجورٹی جو ہے نا اکثریت ہو تو وہ باغے تھے کہ ایک بد کردار شخص ہو. بہت ہی زبردست باتیں کی آپ نے دعا، بہت بہت شکریہ. اور یقیناً جیسے ڈاکٹر صاحب نے اسٹارٹ میں کہہ دیا کہ وہ جو دیکھیں نا ظلم کا انتہا جو ہے وہ کچھ سالوں سے ہے، ہم دیکھ رہے اور اوما کا شیز سنگھ جدی ہوئی چی آغا سیزون اوما کا شانتی دی بیا دی پکڑی را خستہ خبر اکڑا چی شیعہ سنی فساد چی دا سو خواخی نیا چی دوی چی دا شیعہ دیو دا سنی دی لکا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں ہم بھی، اور انہی کے نواسے رسول کے لیے جتنی محبت ہم سے زیادہ ان کے دلوں میں ہے. ہر کسی کا پریکٹس کرنے کا اپنا طریقہ ہے. دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں شیعہ کمیونٹی کی وجہ سے یہ دن جو ہے ہمیں یاد بھی رہتا ہے. دیکھا جائے ہر کسی کا میری پریکٹسز ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ جس طریقے سے اس چیز کو وہ کرتے ہیں فیل کرتے، جیسے آپ کو کوئی بھی اپنی فیملی میں کوئی آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا دکھ ایک بچہ الگ طریقے سے لیتا ہے، ایک بچہ الگ طریقے، تو ہم اس کو اس طریقے سے پازیٹیو وے میں کر لیں گے کہ ایوری بڈی از ٹیکنگ اٹ ان دیئر اون وے. اصل کې د کم تفرقه چې کم دی کنه نو دا د ویری ایسنس آف قرآن چې کم دی چې قرآن کې تا ته وایي چې اور آپس میں مل جل کے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. نو چې کله خدای پاک یو اصول ورکو چې تفرقه بنه کې نو ظالم خوسوي چې نه اوس خامخا به زه پکې کوم زه بدل ته دې ته وایم چې دای ته دای ته دای ته دای دې کې به زه اوس ډیوایډ کوم، ولې زه خو به د خدای انکار کوم، ولې خدای دین راغلی دی، ولې خدای دین انسان رشد دپاره راغلی دی، خدای دین دې دپاره راغلی دی چې انسان خدای سره کنیکټ کی او هغه خدای والا هغه ته ځان ورسوي. نو دا ټولې څنګه بیبي خبره وکړله، خبر هم داسې ده چې دې کې څوک هم داسې نشته دی، دا ټول مسلمانان دي، دا شیعه هم ټول سني دي او سني هم ټول شیعه دي. ایکچولی شیعه مطلب دا دی فالوور، ٹھیک ہے. نو دې ټایم کې تاسو چې کم دی د نبی فالوور یې، سني مطلب چې څوک سنت مني مینس چې مونږ ټول سنت منو. نو دې ټایم کې دا خبره ده چې څومره شیعه دي هغه ټول سني دي او څومره سنیان دي هغه ټول شیعه دي. خو مسله دا ده مونږ دې ډیفینیشن ته راځو نه، او ظاهره خبره ده زه روژه نیسم، زه مونځ کوم، زه نور زکات کوم، حج کوم، نو دا څه دی؟ دا سنت دی چې کوم د فرایض دي. بیا چې کوم سنت دی لکه زه صله رحمي کوم دا سنت دی، دا سنت دی. دا تاسو هم کې زم کوم نه مینز مونږ دواړه سني یو، خو چې تاسو پیغمبر فالو کوئ او زه پیغمبر فالو کوم مینز چې مونږ دواړه شیعه یو. نو دا داسې خبره ده. نو دا پویول چې دي کنه هغوی کنه دا پورا هغوی تفصیل سره بیانول پکار وي، په دې باندې بیا زموږ د هغوی کنه دماغ لږ پاخه پاخه دي کنه. جو بینچ مارک ہے نا وہ آپ کے پروفٹ ہیں اور آپ کے جو 5 رکن آف اسلام ہے، بس آپ اس کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ کس چیز کو کتنا، کس واقعے کو وہ زیادہ فیل کرتے ہیں، کس کو زیادہ ابھی ایک دسترخوان پہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں جی، یو دسترخوان باندې خوراکي هغه ټول یو شانتی نه، یو مور پلار پیدا کړي بچی دي که څلور وي او که شپږ وي کنه هغه ټول یو شانتی نه. ټول کې اختر چې کوم دی یو ورځ سرکاري اختر یو ورځ غزان لکړي دا دلته کېږي. سو بیوټي اینڈ ډایورسټي آی اما یو کوشش تاسو هغه مینا بریک کې کولو. جی بالکل. یو کوشش مله تاسو نو کوم چې کله چې دا واقعیا وشو نو د واقعې نه پس موږ ډیفرنٹ سټوریز ډیفرنٹ ورژنز اورېدلې دي، خو یو سکالر یو کم چې تاسو پر انکل دی هغه زیات بهتر انسایټ موږ ورکولی شي. دا واقعه چې وشوه جنگ چې ختم شو الته چې کوم هغه شهدا الته موجود وي هغه په میدان کې، نو هغه ټایم کې هغه قبیله چې کوم هغه قبیلې څه سټوري ده هغه یېرېدل هلته راتلو نه چې یار هغه بیا موږ باندې رانشي، هغې باندې بین و چې تاسو به نه راځئ، او که نه هغې ته مخکې دا انسټرکشن و چې دا جنگ ختم شو موږ سره دا وشو تاسو موږ له راځئ، دا څه وشو هلته نه هغه باډي څنګه ټرانسفر واقعې کربلا اینډینګ چې کوم کلایمکس کې د قبیلې څه رول و؟ دس از د کوېسچن. کله 2 محرم باندې دا قافله ورسېده او نهر فرات باندې چې کله خیمې ولګېدلې او بیا دا خیمې هغه ځای نه اخوا شولې، خو چې کله دا قافله راتله کربلا ته نو هلته بنو اسد یو قبیله ده چې ایته امام حسین علیه السلام ووی چې مونږ روان یو خو مونږ د جنگ په نیت نه یو روان، جنگ په اراده نه یو روان، خو ممکن هم دا چې جنگ وشي، ځکه چې کله انسان جنگ ته ځي نو جنگ خپل ساز و سامان وي، اسلحه وي، ځوانان وي،
جنگ ته چې څوک ځي ځان سره ماشومان نه بوځي، ناموس ځان سره نه بوځي، کور خور مور دا ځان سره نه بوځي. خو امام حسین علیه السلام قافلې کې خور هم ور سره، کور والو هم ور سره، لور هم ور سره، وړو بچي هم ور سره، ځوانان هم ور سره. نو یو طریقې سره هم دا قافله داسې نه ښکارېده چې جنگ دپاره روانه ده، بلکې یو پیغام دپاره را روانه وه. خو هغه ټایم کې د بنو اسد قبیلې ته امام حسین علیه السلام وویل، د بنو اسد قبیلې ځوانانو ته سړو ته چې که داسې واقعه وشوه چې مونږ شهیدان شو، مونږ دلته قتل کړلی شو، مونږ سره چې ظلم زیاتې وشي، نو تاسو بیا راشئ زمونږ دا تنې چې دي دا دفن کې، ځکه چې زمونږ تنې به همداسې په دې بیابان باندې پاتې وي او زمونږ کور واله سره به هم کربلا د واقعې نه بعد هم ظلم کیږي. دا ظلم چې دی دا صرف کربلا پورې ودرېدلی نه دی. نو بیا هغې نه بعد یې هغې دا ناموس ته یې ووی چې که ستاسو سړي ویرېدل یا دوی باندې پرشر زور راغو او که دوی نشو راتلی، نو بیا تاسو راشئ زموږ دا تنې دفن کړئ. بلکل زنانو ته یې ووی. او بیا یې د هغې ماشومانو ته یې ووی چې که بیا ستاسو مور او پلار باندې داسې سختي راغله هغوی نشو راتلی، نو تاسو راشئ او زموږ د تنو باندې د خاورې او د ریګ او د پتې متې دا واچوي چې زموږ هغه تنې چې دي هغه بې حرمتي ونه شي. نو چې کله امام حسین علیه السلام دا قافله شهیده شوه او دا هغه ناموس امام حسین علیه السلام صرف یو زوی پاتې شو، امام سجاد علیه السلام. امام زین العابدین علیه السلام هم ورته ویلی شي. هغه د دې 10 محرم باندې دا بیمارو عالم غش کې و، نو دا ځکه د دې شهادت نه دی واقع شوی. او بل دا دی چې دا امامت یو سلسله وه، دا خدای ساتله برقراره ساتله، نو ځکه دا دلته نه دی شهید شوی، نو صرف دا د دې بیا قافله سالارو. نو چې موږ کله دغه واقعه اورو یا بیانو د چانه یا چانه اورو چې په دغې ورځو کې په دې باندې څومره ظلمونه شوي دي، د هغې عبادت ته نه پرېښودلی کېدل، ټیک شو هغې باندې خوراک څښاک بندې شو، هغې باندې د اوبو هغه کوي نه یو قات راغشی شو، دغه 10 ورځې یا دغه 8 ورځې دوی په څومره هغوی ظلم او ستم کې، نه صرف د دغې کربلا چې کوم دغه واقعې کې موږ صرف سړي نه یادو، موږ زنانو او ماشومانو باندې هم دغه سختې تېرې شوي. بلکل بلکل د یو ګوټ دپاره ترساوېدل. دا موږ وایو که نه چې کربلا چې دا 2 باب دي. یو باب چې دی هغه امام حسین علیه السلام رقم کوي چې چېرته دا ټول شهیدان شي، خپل خپل حدونو پورې ظلمونه برداشت کړي دي او دې لوږه او تنده کې خپل منځونه خپل فرایض یې پوره کړي دي. دې نه بعد بیا شروع کیږي د بی بی زینب سلام الله علیه باب شروع کیږي چې هغه د دې قافله څنګه بیا د مخکې بوځي. لکه یزید خو بس دا ویل چې امام حسین علیه السلام شهید شي، نه دا پیغام به به ختم شي. خو هغه ته پته نه وه چې هغې سره سره بیا داسې بیبي هم شته چې دا پیغام به پوره دنیا ته ورسیږي او دا کم چې د دې دا سوچ وو دا به خپل سوچ او د خپل عمل کې ښه شرمنده شي. لکه چې څنګه بیا بیبي اول چې کوفې ته یې تلې دا قیدي بوتلې ده د خپل بچو او د خپل وراره سره امام سره، نو هلته یې کوفې کې خطبه ورکړې ده او بیا لکه دا داسې بیبي وه چې هیچا دا نه وه لیدلې. خو بیا چې دا قافلې کې تله نو وایي چې کله بیبي چې خطبه شروع کړه نو یو نابینا صحابي ناستو، نو هغه چې کله دا اواز واورېدو وی اواز یې داسې جاندار اواز و، نو هغه پاڅېدو وایي چې قیامت ورځ شوله چې دا لکه حضرت علی علیه السلام اواز زورم، نو لکه دومره هغې اواز کې روب او هغه ورته وایي چې لکه کوفې کې ورته وایي چې ابن سعد چې وګوره تا ته خدای څه درکړو او مونږ ته خدای څه راکړو، نو هغه ورته وایي چې ما د خدای ښکلا نه علاوه هیڅ نه دي لیدلي. بی بی زینب سلام الله علیها ورته وایي ډېره ښکلې جمله ده، ما رأیتو الا جمیلا. I see nothing but beauty. One of my article on this, I see nothing but beauty. نو دا چې کوم خواتین و چې د کوم زنانه و دا هغه
قید کیو هغه جنگ نه پس اور بیا هغې نه پس دی ریلیز شوې مطلب هاو مچ څونه ټایم دی هغه کیو دی 4 to 6 months 4 to دا 6 چې د شهدا چې کله عصر عاشور باندې آخري شهادت چې امام حسین علیه السلام جنگ کې او آخري شهادت چې کله جنگ کې او شو جنگ نه بعد هم بیا لکه هغه اسونه کم اخوا دی خواطلو او ماشومان کم یریدلو هغه بیا ډیر شهیدان شوي دي خو چې کم جنگ کې آخري شهادت د امام حسین علیه السلام عصر عاشور باندې وشو نو عین بعد بیا دی خیمو ته اور واچولو چې کومه زنانه دي پکې ماشومان دي پکې نو هغه ټایم کې د ماشومان یو خیمې نه بلې خیمې ته بلې نه بلې ته او بلې د یری او د خوف او صرف امام سجاد علیه السلام یو خیمه پکې پاتې چې هغه عالم غش کې چې څنګه ما مخکې وویل نو هغه ټایم کې د بیبي هغوی په دغه جنګ کې غازي پاتې راځي شوي خلک وایي چې د بیبي نه لکه دې خیمې کې داسې څه پاتې دي چې دا بار بار ځي او راځي آخر کې بیا چې کله اور تیز شو نو بیبي په د خپل پشت باندې خپل د امام سجاد علیه السلام ورواري چې کوم بیا دا ټول چې دی رسیانو کې وتړلو او د دې د قافله چې دا روانه کړله وی دی ډېر بې دردۍ سره راښکلې او یو رسۍ کې تړلې شوي په یو رسۍ کې یو تړلې رسۍ کې تړلې شوي دي راښکلې وي د کجاو اوښانو باندې دي کېنولي I'm imagining myself in that area right now. نو دا ماشومان به کله چې بس چرته به وغورځېدل هلته به بس پاتې شو شهید به شو کوفې ته کوفې نه بیا شام او شام ته چې بیا راوستو 72 غنټې ور باندې انتظار وکړلو هغه دربار ورته سجا وکړلو چې ټول خلک ورته کېنولو او دی 72 غنټې په دې هغه باندې انتظار کوي ورته چې اوس به یزید برازیا سره به دا او دی له وسه هغې رویه دي دنه آخره فینګو یو بل شیز به زه دلته ایډ کوم دی دپاره به باقاعده چې کوم د ناموس رسالت ورته ویلی شي که نه ناموسو د اهل بیتو که نه اهل بیتو اهل بیتو او ناموس رسول وو نو دی به باقاعده به دی ته بازارونه سجاو شو نن مونږ ته خلک وایي که نه چې بازار کې جلوس مه کوئ مامرګه کې وکئ ایکچولی بازار کې جلوس ځکه کیږي چې بازار کې په دې باندې ظلمونه شوي دي یو وجه بازار کې جلوس دا ده بازار به سجاو شولو ای ته به ویله مونږ باغي وجلی دی هغه چې کوم دی بادشاه خلاف خروج کړی د نبی نوسي نه وایي پروپاګینډا دې ټایم کې چیک کوي چې پروپاګینډا څومره هغه وه سترونګ وه د ټایم کې بازار نه به اورونه به پې ویشتلو ګرمې اوبه به پې ویشتلې کاڼي به پې ویشتلو او دا ټول چې کوم دا تړلي شوي وو او د دې چې کله د بازار نه چې کله دی تېرېدل نو وایي 2 منټه پس به دی یو بل نه پیژنل دی به ټول ویني که د ظلم انتها وه ګرمه کویله به پې ویشتله همدا په کوفې بازار هم داسې تېر شوي دي بیا د شام بازار کې هم داسې تېر شوي دغه وجه ده چې د جلوسونه ښکلي کېږي دغه وجه ده چې نن جلوسونه ښکلي کېږي دا چې کوم مونږ دا ګورو نو د دسوي باندې بل خبره د دې چې کوم دا تنا اور سر چې جدا شو نو دا دې باندې خبره کوو بټ افټر بریک ټیک شو ځکه چې دا ځال یو ټرو سټوري د نظم چې په دې باندې هم تفصیلا خبرو کوو بټ یو دمه والا پس دغه بیا راځي ویلکم ویورز هرکلی د توایم او آرٹ محرم سپیشل خیبر سحر کې جی موږ سره دوه بهترین مېلمنې ناستې دي سکالر صاحب موږ سره ناسته ده او ډاکټر صاحب موږ سره ناسته ده یقینا په واقع کربلا د محرم د لومړني تاریخ نه والا تر د 10 محرم پورې چې څه شوي دي یقینا هغه کسان چې څوک وایي که نه ډېر نږدې دي یا ډیر زیاته وایي سکالرانو سره پاتې شوي د عالمانو ادیبانو سره پاتې شوي دي نو هغې ته به پته وي څنګه چې زموږ پروډوسر صاحب اوس لږ ساعت مخکې رایي چې ډېرو کسانو داسې چې هغې نه پټ پاتې شوي دي د حسین کیسه ترې نه پټه ده د واقع کربلا کیسه بس هغه دی چې په 10 محرم موږ ته رایاده شي چا چې په 10 محرم باندې څه شوي دي بیا که موږ ته ډېر علم نه وي نو موږ ګوګل سرچ کوو چې اوکې ګورو چې څه شوي دي بټ ولې دا کیسې موږ نه پټې پاتې شوي دي یا موږ وختي خبرې کې خبره کوله چې کله زموږ د دغې د واقع کربلا کې تاسو کوئ چې کله ټول زموږ هغه شهزادیانې شهیدان کړل نو بیا زنانه پاتې شوې هغه اسلام هغه وایي که نه د اسلام هغه بیسک هغه بنیاد چا وساتلو بچو ساتلو چا مخکې هغه کنوی که هغه څوک وو هغه هم زنانه وه نو زه یم چې هغه ستاسو زباني هغه لږ زیات لکه دلته خو موږ که نه ښځه پرس کوو نه یا دا ښځه ده نه دا ښځه ده دې سوکات دی او دا به څه کوي او دا به څه کوي بټ د ښځې یو غټ مقام دی چې خلکو نه پټ دی بالکل دا خبره مینا تاسو ډېره ښه وکړله مونږ چې کله سوشل ساینسز ګورو پاکستان بر صغیر یا همداسې نور کوم ملکونه دي دې کې یو ایډیالوجي یا کوم فلاسفي کومه هغه کېږي پریویل کېږي د ښځه سپرس ساتلې والا
دا اصل کې یونانی فلسفي ده او چې ښځه چې کومه ده د ګډې بیزې په شانتې ده ټیک دی بیا اسلام راشي اسلام وایي چې نه ښځه ګډه بیزه نه ده اول راشي جنت ورکي چې جنت دی هغه مخپو کې ورته د مور د خپو لاندې د خپو کې دی ورته ټیک شو بیا جنت کې سردارانو ښیي چې دا د جنت شهزادګان دي دا سردار دی او بیا یو سرداره بیبي ورکړي یو کې لکه ښځو سټیټس ګوره اسلام یو دم د ښځو سټیټس چینج کړي ټیک شو بیا دلته چې مونږ راشو بیوټي اف کربلا کې زه اکثر بیوټي وایم ورته بیوټي اف کربلا به مونږ وړاندې بوزو کال ٹھیک شو جی ہیلو السلام علیکم السلام علیکم میری گول مٹور میں آپ کے لیے بول رہی ہوں بات کرنے کے لیے وعلیکم السلام دعا کیا حال ہے دعا آپ کی بہت بڑی فین ہے اور آج اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی دعا کیا حال ہے کیسی ہو آپ مینا جان میرا جان میری پیاری جان میں ادھر آئی ہوئی ہوں جہاں پر سیٹور نہیں خیبر نہیں آتا سیٹور نہیں آتا میں کیا کروں کوئی نہیں بس آپ دعا کرے میں آپ کے لیے ترس رہی ہوں دیکھنے کو بھی ترس رہی ہوں کوئی نہیں ادھر آئی ہوں نا ادھر نہ خیبر آتا ہے نہ کیسور آتا ہے آپ کہاں گئی ہیں جہاں خیبر کیسور نہیں آتا کہیں گاؤں گئی ہوئی ہے میں قسم سے بہت نروس ہوں یوٹیوب پہ اور ادھر گوگل میں دیکھتی ہوں آپ کو چلیے تو نہیں دیکھ پا رہی ہوں میں کیا کروں گوگل بھی تو لائیو ہی ہوتا ہے نا اس پہ آپ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا نا اسی طرح آپ کریں گے تو آپ کو لائیو نہیں آ رہا میں نے بڑی کوشش کی لائیو نہیں آ رہا بس میں آپ کو بعد میں دیکھتی ہوں آپ کو گوگل کام نہیں کر رہا آپ کو مجھے میرے سے کال نہیں کی نا میں بہت زیادہ پریشان تھی آپ کا گوگل چائنا کا ہے نہیں چلے انشاءاللہ دعا کوشش کریں گے میرے میں بھی شاید کل نہ ہو لیکن انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم آپ کل مجھے ضرور کال میں بات کرنی ہے کل انشاءاللہ ضرور کرنا مجھے ضرور 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 تھینک یو دعا جانی اپنا خیال رکھیں جی بیوٹی آف کربلا به مونږ کنټینیو کو اچھا دیکھیں مونږ ګورو نو چې کله دا واقعه وشي څنګه شرف جمال صاحب د خبره وکړه نو اینه پس دا میسج یو کیری کولو نو دا ایکچولی د دې امام حسین خو روانو مدینه نه کوفه ته کیونکه کوفه کې ګورنمنټ او کوفې نه ظاهره خبره ده ایته ټیکسټ شوی وو ایته لیټرز شوی وو چې راشي دلته حکومت جوړ کې مونږ د ظالم بادشاه نه خلاص کړي دا امام حسین ته مونږ وایو چې کوفیانو دوکه وکړه کنه دا خبره دا هغه شیز دی دو یو سنس کې ویلی شي چې دوکه وکړه خو بټ مونږ ته هغه لږ انالیسز اینډ سینتھسس پکار دی دوکه څنګه وشوله ظاهره خبره د گورنر د استاد عمر ظالم و چې هغه چې څوک وجل شول هغه ووجل څوک کېد کول شو هغه کېد کړل او څوک چې په پیسو اخیستل شو په پیسو اخیستل نو کوفه کې هم درې ټایپ اف خلکو چې کم په یو خبره نه وسریدلو هغه ووجل چې کم ورته چې کم ورته پته و چې دی که زه اوس ووجنم نو پورا عراق کې به مسله جوړه شي نو هغه قید کړلو سردارانو ګنه هغه قید کړلو او چې کم په پیسو تللی شو خو ټولو نه ایزي دی خو چېرته اویلیبل نو امام راتللو د مدینې نه مکې ته راغو حج یې مو نه کړلو حج ولا کې سبب تاسو ته پته یې ځکه چې امام چې کله 8 ذوالحج باندې چې کوم کنه نو حج په عمره کې بدل کړلو یو ورځ مخکې ولی چې حج ته ورپسې کسان لګلی شوي وو چې عمدي حج دوران دا قتل کوي چې حرمت کعبه او هغه شي کعبه حرمت خراب شي نو هغه ټایم کې but the hajj time was converted into umrah هغه 8 ذوالحج باندې هغه خپل عمره چې حج چې کوم هغه عمره کې چینج کو چې د حرمت کعبه پاتې شي الته ورپسې شهادت د پاره کسان ورپسې لګلیو چې د دلته قتل کړي خجی نو هغه الته روان شو I have read about that خطبه چې کوم امام ورکړې و مینا په مقام باندې حج کې آئے کہ چکم امام خلق راوی خی و خبر ورته کوي کنه that is something رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں exactly I have read the all text مونږ اسم ندی کړي we did nothing کنه لکه چې ته دا خلکو قربانیا وګوره کنه یار شي سپر سکړي ابه why کربلا چې ارازي مدینه نو کوفی ته راځي دی دلته کربلا کې او درولو چې دلته تلې نشي هغه ریګستان چې دا دلته ریګستان کې او وجنو کیسه بخلاص شي چې چا مړ په مونږ ته پته به مونږ لګي د ایمیج هم نه خرابي ایمیج به نشي خراب او کیسه به ورکه شي خبره به ورکه شي ورسره
ځکه دی د پوره ټیکټکس وکړو اوبو نه یې خیمې اوچتې کړې چې اوبه به نس کوي اوبو یې مه کړو لکه اوبه یو انسان بیسیک نیډ دی زه اوبه ونه څښم زه خبرې نشم کولی که نه روجي کې موږ څه حلي که نو لوږه او تنده دا یم یو ډېر لوی امتحان دی د مشر نه واخله د بچو پورې نو دی دوران د دې کوشش دا و چې دی مونږ فزیکلی اینڈ مینټلی دومره خراب کو چې دی اډو پخپله کولیپس شي اومني بیت وکړي او لوږه تنګ د دې دپاره وایي چې امام به وګوري چې لور مې جاړي او زوی مې جاړي اخر کې به اومني مجبور به شي د لوږه تنده نه ده دا داسې نه ده چې مونږ چې بس 3 دن بوکې پیاسې رهی لږ فیل که که نه بیا ځان دپاره به د اولاد دپاره لږه فیل که که نه خپل ځان باندې خو انسان تېرېږي که نه د بچي دپاره به هر څه کوي نشي کولی بالکل دا په کم ډې باندې بند کړی 7 محرم باندې اکچولی دی باندې اوبه په 2 محرم باندې شوی وي خو دی چې ځان څخه کمې اوبه راوړلې وي هغه یوز کولې او سټاک چې کوم وایي آوټ اف سټاک شولو آوټ اف سټاک شو نو بیا څنګه دی خبره وکړله چې قافله روانه دی قیدیان جوړ کړل بندیان یې جوړ کړل بندیان یې بوتلل که نه نو دی ما یې چې کومه پوره د هیسټري ویلې ده کې یو خبره ما دا ولیدله چې د ښځو کردار باندې به کوو چې امام زین العابدین علیه السلام مونځ کوي او هغې ته د پته نه څو منه بیړۍ اچولې دي بیړۍ اچولې دي نو هغه ډېره سخته ګرمي ده او د لاسونه یې سوځي هغه یو دی کې میرا سلام ہو اس کے دی پر جس کا گوشت زنجیریں کھا گئی نو د بیبیانې څه وکړي بیبیانې څه وکړي که نه چې ډېر سخت ګرمي وي که نه هغې ورته نه ټولې داسې چار چاپېره راتاو شي چې دا مونځ وکړي دا سوره ورله جوړه کړي ښځو څه وکړو امامت لی سوره جوړه کړه د ښځو کردار ګورې که نه څنګه هغه بیبي خپل وراره راواخلي امامت راواخلي په خپل شای کې او رای ولي او هغې خو دا قتل کولو امام زین العابدین هم قتل کولو بیبي ورله ودرېدله چې تا ته شرم نه درې چې ته اوس یو مجبور اور بیمار کس په ته اوس قتل کې خو بیا خلک پرې راپاڅېدل چې اوس دا څه لکه قتل کې دا خو اوس دا خو اوس بیمار دی دا سوچو چې دا خو به د لوږې تندې هم مړ شي بیا یو ټایم کې د امام حسین وړه ماشومه چې کومه وه بیبي سکینه بیبي رقیه نوم یې دی هغه اوبه وغواړي دا وروستو خبره ده دا د نر خلکو جنګ مخفل یو رول وي کنه دی هر رول بریک کړي دا د 10 محرم نه بعد د قید خبره ده نه چې څنګه هغه اوبه ورکړي کنه چې اوبه واخله د ظالم کنه لکه هغه شراب واچي هم دا ډېره عجیبه سټوري ده او هغه خو د اولاد رسول دی هغه شراب پیژني 4 کالو ماشومې تربیت ګوري هغه اوبه پرېږدي چې بس دا اوس موږ دپاره حرام دی دا موږ لپاره حرام دی دا د بیبي هغه کردارو دا د هغې بیا همداسې چې هغې څومره فایټ وکړلو هغې څومره ځای په ځای چې ته سوچ وکړه چې ستا پوره خاندان قتل شولو ته قیدي شولې ستا سر نه چادر کوز کړلو بې حرمتي وشوله او ته ځای په ځای وهلو خوړل چې لږ به دي هغه لکه سست رفتاري به شوله که نه دی به وال کوړې به والي نیزې به والي خو still that woman was very much strong psychologically دومره strong woman وه دومره چې هغه لګیا دی د وخت یزید لکه د وخت نتنیاهو سره در مخامخ شوی دی This is post Karbala. That is post Karbala actually. That is دا او هغه نو ورته وایي چې د ما رأیتو الا جمیله ما ویل چې د ما رأیتو الا جمیله څه مطلب دی ما ته دې باندې ډېر ټایم ولګېدلو څه تقریبا 3 years ما ته لګېدلي ور باندې چې دا کومه بیوټي ده چې د دې لیدلې ده د دې کومه بیوټي لیدلې ده actually I was finding this beauty مین پوینټ باندې راتله دې باندې زه حیران وم چې دا وایي اوس روریان شهید شو بچی شهید شو ورارونه شهید شو ظلمونه وشو نو دا وایي ما رأیتو الا جمیله او د بیبي خپل 2 زامنو هغه دواړه د کربلا شهید شو او خپل ټول نسل یې نو دې مونږ ګورو زم دا ما رأیتو الا جمیله ابن سعد لین ورته وایي ابن زیاد لین ورته وایي چې اللہ تمہیں ناپسند کرتا ہے اللہ تم لوگوں کو ناپسند کر دے دیکھو کربلا پہ تمہارا بھائی کس طرح شہید ہوا ہے هغه ورته وایي چې ما رأیتو الا جمیله
this is the very foundation of Karbala actually. هغه وی چې مونږه د خدای ذات باندې بیلیف ختم کو، مونږه به د رسول نواسی سره دومره ظلم وکړو چې خلک وایي چې کم د خدای که خدای وی نو د رسول خپل نوسوی د رسول نوسوی به بچ کړو، او یا که د خدای دین په حق وی نو د رسول د نوسوی به داسې نه قتل کېدو. نو دا دومره ایکسټریم ظلم چې کم دی که نه، د اصل کې خلک خدای نه انکاري کولو دپاره. نو دې ځای کې بیبي وایي چې ما رأیت الا جمیله، I see nothing but beauty. But when I have been to Karbala during Arbain, no, Arbain ki maa beauty uliedala. Okay. Arbain ki maa beauty uliedala. Like the I'm not a religious person actually. A person like me زم چې هغه دومره هغه طرف ته راتلی شي که نه. اور ما ویل چې داسې خلک زیات دي طرف ته راځي. نو ما ویل دا څنګه بیوټي ده چې دې ولیدله. ما ولیدل هلته خلک despite of their culture, color, creed څومره یو بل خدمت کول، او بیا ما چې ډفرنٹ ریلیجن والا خلک ولیدلو، او بیا چې هغه ما تاسو ته شروع کې د قلب والا خبره وکړله چې امام حسین چې کوم دی که نه دا انسان منقلب کی، دا منقلب کی، دا ستا انټرنل هغه چینج کی انرجی. This was the beauty. feelings change کی ټول. This was actually the beauty. چې کوم بیبي خبره کوله چې ما رأیت الا جمیله، I see nothing but beauty. اوس هر یو آزاد ذهن، هر یو سالم ضمیر چې کوم دی که نه، هغه وایي هغه حسین ته ورځي. او حسین مینه ډېره کوسټلی ده، دا هم درته وایم. ځکه چې هغه په یو صحیح لاره و، هغه یو پازیټیو میسج خپرول، هغه هم د دین اسلام میسج کنټینیو ساتل غوښتو دپاره، هغې دا میسج و. او هغه وایي که نه یو مظلوم د ظلم نه بچ کولو دپاره را روان و. نن مونږ تاسو ناست یو د ما رأیت الا جمیله ډیفینیشن دی ایکچولي. یا مونږ تاسو دلته ناست یو، مونږ د هغې ذکر کوو. مونږ باندې خو څه کمپلشن نه دی که نه دا ذکر کول. تاسو اوس هم بل څه ټاپک باندې هم خبره کولی شئ. دا اصل کې ما رأیت الا جمیله دی، دا هغه بیوټي ده چې هغه بیوټي مونږ ته راځي لګیا دی. یو کوېسچن هغه ټایم کول بیا هغه تاسو پکې بریک واغستو. اوس هم بریک والا جانه بریک دی. اوکې زه صحیح شو چې دا یو ډېر امپورټنټ کوېسچن دی، هغه وی ول آسک آفټر د بریک بیکاز money is also very important. بغیر پیسے کی دنیا نہیں چلتی ہے. ملاوی کی جو دمین پس ویلکم بیک جی. یو دل بیا په خیر راغلی. یو ډېر ښکلې محفل، یو ډېر ښکلې گفتگو محرم حوالې سره، محرم د کربلا واقعي حوالې سره موږ سره ډېر آنریبل گیسټ دي ډاکټر حمیرا اینڈ ډاکټر شرافت جماله. یو کوېسچن چې کوم ډېر ټایم نه پینډینګ دی، او هغه زر کوم تاسو نه یو خدا چې کوم تاسو چې کوم هغه قبیله یادوله، دا چې کوم 10 محرم 9 محرم باندې چې کوم دا فقه جعفری دی، دا چې کوم قبیله، دا چې کوم پورا هغه دا هغې قبیلې ایکسټینشن ده. نو او بل لیٹ می کمپلیټ بل چې کوم دا واقعه اوس چې واقعې نه پس چې کوم زموږ د حضرت امام حسین علیه السلام چې کوم دا سر چې کوم دی دا هلته لاړل هغې چې کوم دشمنانو، نو هغوی کې چې کوم خلک و هغوی فیملیز و زما چې کوم دا کیسه ما اورېدله چې هغوی خلکو ویل چې یار یہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور هغوی خلک چې کوم دی کنورټ شول، اور دا ټول هغه خلک دي خلکو دا کانسپټ کلیر کړي چې دا ایکچولی دا داسې دی چې کوم دا پهلنی کوېشن څه و؟ پهلنی بنو اسد قبیله. اچھا د بني اسد قبیله چې کومه دا چونکې کربلا خاوشاو کې اوسېدله، نو دوی ته دا وینا ځکه کړله شوې وه. اور یو دا کم کربلا ځمکه چې کومه ده که نه، دا 60,000 دینار باندې هغه وخت امام حسین علیه السلام پرچیز کړې وه. اچھا د هغې خپله وه دا 30,000 درهم بیبي زینب وی او 30,000 درهم د امام حسین وی. دلته هم تاسو د ښځې او د برابري وګورئ. نو مونږ یوزولی ګورو که نه چې نور ځمکې کانکر کېږي. زما یو آرټیکل دی چې دیا بجانے والے عورتیں اور کشتیاں جلانے والے عورتیں، ٹھیک ہے. دیا بجانے والو څه وکړلو چې دی راو د ځمکه خپله واخیسته. مینس چې اکچوال اسلام دا ده چې ته د چا په ځمکه باندې قابض نشي کېدی، ایون ته د چا په ځمکې باندې بې اجازته مړ کېدی هم نشي. مطلب دا دی که نه. چې موږ پراپر او بل اسلام دا ته و ګورو چې ای دا چې کومه ده دا ځمکه واخیستله، ای ته پته وه چې دا واقعه به کېږي، پاسبل ده، پاسبلیټي یې ته ښکارول. لکه اوس موږ ته ایون د ویدر پاسبلیټیز پته لګي، نو ای ته هم پاسبلیټیز پته وه. نو دا خو بل چې کوم نن سبا فالوینګ آف امام حسین دی که نه، یا فالوورز آف امام حسین دی،
these are from all creeds. هر یو نسل نه دي دا خلک. دا هغه قبیله نه ده، دا خاص نه دي. دا هر یو زنده ضمیر چې کم دی که نه هغه امام حسین دپاره دی. ٹھیک دی؟ کنی مدینې کې خو صحابیان هم وو که نه، هغې خو هم بیا له پرېښودلی وو که نه، صرف کوفې والا خو بیا له نه وو پرېښودلی. چې مدینې نه راتلو نو امام ورته هلته دومره غټ ما تاسو ته خطبه منا چې تاسو ریج کې که نه کې دا ټولې دي ته چې ذمهدارۍ ښیي که نه او هغه اهتمام ټول بیان په هغې کې هغې کې دی. نو بیا چې کله د امام حسین علیه السلام شهید شي د دې کوم سرونه دي یوسي هغې کې یو واقعه وړه به زه کوټ کړم، چرچ والا چرچ والا به زه کوټ کړم. یو راهب اوس ایگزیکټ نوم مانه هیر دی، اگر بیا چاته ضرورت وي زه به تاسو ته سند راولېږم. دی روانو خولي سره د امام حسین علیه السلام سره، خولي لین مونږ ورته وایو. ظاهره خبره ده چې امام سره یې ویله چې د امام سر خو به ټول نه زیات قیمت وکړه نه اکچولي، ټول نه زیات قیمت د امام نه ویله مونږ وړو. دی وړلو نو دی یو چرچ مخې ته ودرېدلو، چرچ مخې ته ودرېدلو او چرچ والا ته ویله مونږ ته خوراک راکې او دا راکې، په زور یې ترې راواخیستو ظالمانو. نو هغه ته وایي چې ښه، هغه ته وایي چې د صندوق کیسې وایي دا صندوق مونږ لږ پرېږدو. نو ای نه څو ورځې مخکې د کم راهب و دې خوبونه لیدلو، راهب خوبونه به لیدو او خوب کې به حضرت عیسی علیه السلام لیدلو او حضرت عیسی علیه السلام به ورته ویله چې خون خدا، خون خدا، خون خدا، خون دا به دې خوب کې لیدل. او نو دی به ویله چې څه چل دی، زه دومره وران ګورم پیغمبر دومره وران زه څنګه ګورم. نو بیا دی ولیدلو چې د بکسه در سره کېده، یو بکسې کې د امام حسین علیه السلام سر دی یخی و، ای ورسره کېدولو. هغه ته چې دا سر ما ته هغه څنګه هغه منقلب شي او هغه شي که نه. خیر لانګ سټوري شارټ هغه ورته چې دا ما ته یو شپه دپاره راکړه، زه لږ دا ګورم دلته څه دي او څه نه دي که نه. ځکه چې هغې نه وایي چې هغې نه بار بار د قرآن تلاوت راوتو، بار بار قرآن تلاوت کېږي. وایي چې دین آواز راځي، ما ته به سر پې کېدولو وایي آواز راځي، سر به پې کېدولو آواز به راتلو، بکسې نه به د قرآن تلاوت آواز راتلو. نو ظاهره خبره معجزه وه. هغه دې ته پدې 100 زره دیناره ورکړل او یو 100 غنټو ته اثر واخیستو. چې کله هغې هغه سر خلاص کړلو، صندوق یې خلاص کړلو، چې ویلې دو نو هغه نور علی نور، د چا دپاره چې نور دی، د چا په ایمان و نه یې دپاره نور و. نو چې ویې لیدلو نو هغې هغه لور هغه لور ړنده وه، هغې بینایي راغله، هغې بینایي راغله او هغې به خوب کې حضرت عیسی لیدلو چې حضرت عیسی چې کوم دی خون خدا، خون خدا به لیدلو. نو بیا د دې سر یو دا معجزه وشوه چې ظالمانو خو تې سهار یوړلو، هغه پوره کرسچنز چې کوم هغه کنورټ شو، دین محمدي ته کنورټ شولو، دین یزیدي ته نه، دین محمدي ته کنورټ شولو. نو همداسې د کنورژن داسې شوی د امام حسین طرف ته د خلکو. بیا چې کله هلته سر یوړلو دربار شام ته، نو دا ټولې بیبیانې ودرولې، امام سجاد یې ودرولی او یو تشت مونږ ورته څه ورته وایو، تشت بالټې تال یو تال کې ورته امام حسین سر کېدولو او یزید ته کوړه ورکړې او یزید د امام حسین د لوبانې باندې هغه گزار کوي، تا په دې لوبانو باندې ماته انکار کړی دی. او هغه ټایم کې دا لوبانو باندې گزار کوي چې کوم ټایم کې بیبي سره مخاطب یو تی د ستا رور دا حل دی، څه مې وکړه ستا رور سره، څه شو، دا دی مړ دی. نا ورته چې تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکے گا. دی کله وای چې مونږ غلطي وکړه چې کله دی باندې خلک نور خلک د بیبي په هغه باندې وینا باندې را پاسېدل، چې بیبي کله دا ذکر ورته شروع کو نو هغه ټایم بیا خلکو ته پته لګېدل شروع شوه چې دی په ناجایزه و، په ناجایزه و. بیا یزید ورته وایي چې اذان دی، وی اذان شروع کا، چې څنګه هغه اذان شروع کی چې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. نو امام سجاد علیہ السلام ورته وایي چې رک یزید، یہ تیرے نانا کا ذکر ہے یا یہ میرے نانا کا ذکر ہے. وایي چې تا چې کم هغه سیز میټاوولو هغه دا د اوس هم شته، تا دا اذان میټاوولو، تا دا مونځ میټاوولو، دا د دا اوس هم شته. نو دې ټایم کې دا Yazid wanted to rule, he wanted to rule.
but he was also follower of Islam کنه مطلب یا نه فالوور خو ورته نشي ویلی خو نوم یې بس په اسلام راغلی اسلام راغلی خو مطلب هغه اسلام په نوم باندې یو قسمه قتل و غارت او دا ټول مطلب just to rule اسلام کې چې کوم حلال او هغه حرام کول او حرام چې کوم حلال کول هغه واکه هغه اغم لکه یعنی هغه هولي خو خیر یزید خو ظلم دلته سټاپ نشو کنه 61 هجری کې یزید دا ظلم وکړو 62 هجری کې چې کوم دی یزید په مدینه باندې چړای وکړه ځکه چې مدینه کې صحابیانو ویل چې تا غلط کړی دی چې امام حسین علیه السلام تا قتل کړی دی نو 3 ورځې مدینه کې اغي د صحابیانو ناموس چې کوم دی په ځان حلال کړی وي 3 ورځې مسجد نبی کې دی اسپې تړلې وي مستند تاریخ دی ٹھیک دی او د رسول قبر سره دی اسپې تړلې وي 3 ورځې ٹھیک دی دا 62 هجری 63 هجری کې ای بیا خانه کعبه باندې چړای وکړه خانه کعبه ته اورو لګولو دا سټاپ نه ده شوی دا 61 کې نو دینه پته لګی چې دی خود and when did his rule ended 64 هجری کې 63 هجری کې د خانه کعبه چې کم ټایم کې دا هغه کې عین پس دا هغه ته به فکر هغه ته ویل استاد ساغالو شو مطلب تا چې د دنیا باندې رول کول غوښته مطلب نه چا به ورته مطلب هغه فیملی چې کوم هغه فالوورز وکړه ظاهره هر دومره سترونګ حکومت دی یو یزید لاړو بل راو مطلب مانو غوسه راځي لګیا دي کنه زبون نه تاسو ګورئ چې 61 هجری کې ته د نبی کا خاندان قتل کې بیا واقع هر ډیره مشهور واقع ده تاسو دا ریډ کې ټولو کتونکو ته ډاکټر اسلام وای چې څومره هم په دې باندې موږ ډسکشن کوو څومره هم هغه څنګه تاسو ته چې دا نه ختمېدو والا یو داسې داستان دی چې ځکه چې دا ظلم دی او د ظلم انتها چې چرته کیږي نو هغه باندې ډیفینیټلی بیا هغه کنه مختلف هغه باندې خبرې کیږي ډیبیټ کیږي ډسکشن کیږي خدا واقع همیشه موږ د دغه ورځې د یا دغه شهادت هغه کنه یو یاد تازه کوي او هغه داسې یاد نه وي چې بس هغه وختي وي هغه یو درد وي یو د جړان یو د تکلیف نه ډک وي او ولادو کې چې دا کوم ورځې شپې دي د په خیر خیریت تیر شي او څنګه چې موږ وختي ډاکټر صاحب وی چې د سلور 15 کالو نوم دغه واقع کربلا روانه محرم مغه شانتي روان دي په موږ باندې مغه سوق دی مغه شانتي جنگ او فساد ته شر دی الله دې کې امن راشي ځکه د امن د پار هغه جنگ مو د امن د پار زموږ اوس جنگ هم دی الله دې رحم وکي کومه راشو شیعه سنی څنګه تاسو کې چې شیعه هم سنی هم شیعه دي او شیعه هم سنی دي تاسو یو ډېر خسته مثال ورکو بٹ بیا هم بدلته کې دریم مخلوق چې کوم وي کنه همیشه وی شر کو پسند کرنے والے یہ ہمیشہ کوي وای تاسو سیدا وې وای سنی تاسو سیدا وې جنگ بنانے والے زين پتلوت لوکې صرف دغه امن باندې موږ لګه خبرو دا خبرې خو به هر چیرته وي خو زم د دې د پاره چې کم ده کنه ټولو نه ضروری کار دا ده چې زموږه معاشره چې کومه ده یو خدا ده چې موږ سره کتاب لاس کې نشته کتاب ډیر ضروری دی مونږ چې څومره خلک نالجبلی څومره خلکو سره علم وي هغه به دومره یو بل په خبرو باندې ظاهره خبره شر پسند هغه کله دوه تربورانه مختوي دریم ګړې پکې راځي شر پکې جوړي کنه یا دوه مرګلي وي هم دریم پکې شر جوړي نو دې لپاره ډیر ضروری دی چې مونږ سره دی نن سبا هیڅ لري نه دی کته کتاب نشي ویلې ته یوټیوب ته تللی شي ته نور سوشل میډیا اپس ته تللی شي ته الته نه ټیک ټاک کم عالمان دي کم ایته نالج دی هغه ته واوره ته هیستوري راواخله ته هیستوري وایا دا هیستوري زما او د ستا دا یزید صرف امام حسین د قتل کړي دی مدینی به حرمتی هم کړي دا دی مکی به حرمتی هم کړي دا نو مطلب دا د دې باندې چې کم دی سترونګ ویلډ پوینټس دي چې دی اسلام ختم کولو د دین د ډیمیج کولو دی اسلام ختم کولو دی به یو خپل سورت اف اسلام لکه اوس مونږ ګورو کسٹمائز موډیفاید دی اوس چې کم یو ریډیکل اسلام چې کم جوړ دی یا د څه غونته کې اسلام چې جوړ دی چې هغه اسلام نه دی اسلام کلم نه وایي چې لاړ شه د بل کس ووجنه اسلام دام نه وایي چې ستا د خلینا یو کس چې کم دی هغه دلازاری وشي نو دا خبره ده چې امام حسین د ستاسو هم دی زمونږ هم دی د ټولې دنیا دی د هر هغه یو زنده ضمیر دی د حسین او دا د زمونږ د رسول اولاد دی او د صرف رسول اولاد نه دی هغه اولاد دی چې کم د رسول دین مونږ ته نن را رسولی دی که مونږ نن مونځ کولی شو که مونږ نن سبا رشتو کې یو ډیفرنس کولی شو چې دا زما خور ده دا زما مور ده دا زما لور ده دا د امام حسین د لاسه ده
زبردست تھینک یو سو مچ همیشه په شانتي ډیر خسته ښکلې ډسکشن شو چې کوم ټاپک موږ همیشه تاسو سره ډسکس کړی دی نو تاسو هغه باندې ډیر خسته ښکلې طریقې سره خبرې کړې دي تاسو نه یو جهان مننه تاسو رااله ایم شور چې خبره ته لګېدلې تاسو فرست ټایم خبر سره او خبر سره زما فرست ټایم خو ما ته ډیر ښه لګېدو چونکې دا ډیره راځي اکثر پروګرامونو کې نو ځکه ما دې ته وایي چې خیر دی ته خپل ټایم ښه واخله ځکه چې تا سره داخل ډیر نه فیملی تاسو چې څومره خبرې وکړې اوتھنټیک خبرې وکړې او ډېر زبردست طریقې سره تاسو او ان شاء الله اوس په تاسو هم راځي ولې چې اوس موږ ته بس پته ولګېده چېرته ډاکټر صاحب باندې موږ تاسو ته کال کوو چې دوه پلیز تاسو میچنګ راشئ ډېر کړی دی وایټ اینڈ بلیک او پرنټس سسټرز دي او بیا د دې ورځو احترام هم په دې طریقو باندې کېږي ډېره مننه ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلې اینډ ایم شور چې زموږ ویورز به دا پروګرام کتلی و ډېر څه به زده کړي وي او په ډېر څه باندې به پوه شوي امید مې دی چې هغه په ډېر څه باندې پوه شوي په هغې باندې به عمل کوي انشاءالله ډاکټر جی تھینک یو سو مچ اور انشاءالله زندگی رہے گی نو انشاءاللہ موږ به آفټر محرم به بیا یو بل سره ملاقات کوو ټل دین دعاګانو کې مې یاد ساتئ بټ وان تھنګ چې څه هم کوئ صرف د خپل دین اسلام دپاره کوئ دا مه وایئ چې دادې دي کو خواږه پخوئ کو روجي نیسئ چې څه هم کوئ د هغې الله په رضا باندې یو خبر تاسو هغه ټیم وکړه چې موږ اسم نه دی کړی که نه چې څومره هغه خلکو قرباني اوس موږ هر خبره کوو یریږو چې موږ باندې ایکسټریمسٹ ٹیگ به ولګي حق کی بات کرنا سچ کی بات کرنے سے آپ ایکسٹریمسٹ نہیں کہلاتے مونږ به حق خبره کوو مونږ چا خوشحالو لپاره هغې نظریې په مطابق خبر نه شو کولی خو ودن باونډریز تاسو حق خبره کوئ جناب هم چې ریډیکل طریقې سره خو یو پازیټیو طریقې سره خلکو له تاسو یو سیک ورکولی ایگزیکټلی تھینک یو سو مچ جی ډېره مننه الله پامان